تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د دې اهم واقعاتو تذکره بنیادی طور دې دپاره موږ کوشش زموږه د دې واقعاتو په نتیجه کې د نبی صلی الله علیه وسلم شان او د هغه د مرتبې زمونږ په زړه کې او زمونږ په ذهنونو کې د هغې مرتبه او هغه شان زموږ مضبوط شي. دویم دا چې د نبي علیه السلام سره زموږ محبت شته دی او چې نور هم مضبوط شي. د دې وجې نه هم د نبي علیه السلام د خوشبو نه ډکې معطرې ښایسته ښایسته واقعات دې دپاره وایو چې موږ خپل عقیده او خپل ذهنونه معطر کول غواړو. د نبی علیه السلام ټول سیرت خبرې د دې مثال د عطرو دی، د خوشبو دی چې انسان خپل ذهن او خپل فکر په دې باندې معطر کوي. او د نبی علیه السلام شان او د هغه مرتبه مسلمانانو ته واضح کیږي او زموږ په زړونو کې د نبی علیه السلام مینه محبت سیوا کیږي. لکه د نبی علیه السلام حدیث دی چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو فرد هغه وخته پورې مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې چې هغه زما سره د مینې محبت انتها دومره نه وي د دنیا کې د خپل ځان نه، د خپلو بچو نه، د خپلو خپلوانو نه، د دنیا د هر چا نه د نبی علیه السلام مینه ډېرې او په دې ټول محبتونه د انسان وي. په دې ټولو محبتونو په دې ټولو مینو باندې د نبی علیه السلام مینه او محبت غالب وي. دا زموږ د ایمان مطالبه ده او دا زموږ د ایمان تقاضا ده. او د محبتونو د غالب کېدلو مقصد دا دی چې د نبی علیه السلام د خبرې او د پلار د خبرې یا د ښځې یا د رور یا د معاشرې د خبرو ټکراو راځي نو خلک د نبی علیه السلام خبره اخلي او د دنیا ټولو خلکو محبتونه پرېږدي. مقصد بنیادي طور دا دی. نو زموږ د ایمان حصه د نبی علیه السلام سره محبت او مینه. نبی علیه السلام د معراج واقعه چې دا ډېر عقیدې دپاره او د انسان د فکر دپاره مضبوطونکي واقعات چې انسان فکر مضبوط کړي، عقیده مضبوطه کړي، انسان ایمان ته استحکام ورسیږي، مضبوطوالی ورسیږي. دا بنیادی مقصد دی، ورنه واقعات بنیادی مقصد نه وي. نبی علیه السلام چې کله اسمانونو طرف ته تللو او د آدم علیه السلام سره ملاقات شوی دی، په دې دوران کې ښکته په بیت المقدس کې د مونځ نه پس نبی علیه السلام ته مشروب پیش شوی و. او ګوره دی د مهماندارۍ او تقاضا د الله رسول ته په معراج په شپه کې په دوه مقاماتو کې مشروبات د څښلو شیزونه پیش شوي دي. یو په سدرة المنتهی کې او بل په بیت المقدس کې. نبی علیه السلام ته جبریل چې دی په سدرة المنتهی کې 3 قسمه مشروب پیش شوی دی، مشروبات د څښلو شیزونه، او په بیت المقدس کې 2 قسمه مشروب دی. نبی علیه السلام ته په یو لوښي کې، په یو ګیلاس کې، په یو کپ کې پی راوړلی شولو، په بل ګیلاس کې ورته شراب. او دا هغه وختو چې شراب نو حرام شوي او په مدینه منوره کې شراب دا مکی دور دی، 10 کال د نبوت دی. چې موږ د معراج واقعه وایو دا موږ په 10 کال کې روان وو، 12 14 14 15 د نبوت چې کوم کلونه دي په مکی دور کې 3 کاله بیا هم پاتې دي. 14 کاله نبی علیه السلام په مدینه په مکه معظمه کې تیر کړي دي. موږ ویله په 10 کال د نبوت د هغې واقعاتو تذکره کوو. نبی علیه السلام په دې وخت کې شراب
حرام نو شراب عام د چی غونتی خلکو سکل څنګه چې موږ په معاشره کې چې موږ سکو کنه دا شان د چی غونتی استعمال او عام خدا سره چې کوم شیدونه الله پاک په مستقبل کې به حرامول هغه نبی علیه السلام چرته نه استعمال کړي نبی علیه السلام د بچپن نواله تر شراب او حرمت پورې نبی علیه السلام شراب الحمدلله نه استعمال کړي ځکه دا نشعورو دا مسکرو دا د انسان په عقل باندې او په سمج باندې پرده راولي نبی علیه السلام چرته شراب نه اسکلي دغه شان ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چرته شراب نه اسکلي غټ غټ کبار چې څومره غټ غټ صحابه کرام دي هغه بغیر د حرمت نه هم شراب نه اسکلي چې حرام نو هم بیا ځان بچ ساتلی دی لکه ګورې موږ چې حرام نه دی چې موږ اسکلی شو خو ځینې خلک چې نه اسکي دغه شان دا پیپسیانې میپسیانې بوتلې دا حرامې نه دي خو ځینې خلک نه اسکي ځینې خلک به د پرهیز په بنیاد نه اسکي ځینې خلک به هسې ځان بچ کوي به نو که څوک هسې د پرهیز په بنیاد کې هم ښه خبره ده او که څوک هسې هم نه اسکي حرام یې نه ګڼي ثواب نه دی ځان بچ کول خو هسې انسان نه اسکي بس دغه شان الله پاک دا لوی لوی صحابه کرام دې نه بچ ساتلي او دا د مهماندارۍ او تقاضا هم ده چې نبی علیه السلام په دومره غټ سفر باندې ښکلو مقاماتو ته بیت المقدس ته لاړو مهمانداري پکار ده مهمان نوازي پکار ده دې وجې نبی علیه السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه که تاسو کې څوک په الله باندې ایمان لري په آخرت باندې ایمان لري او د کره څوک میلمه راغی پکار دې میلمه اکرام وکړي د میلمه احترام وکړي د میلمه ضیافت کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دا د ایمان نښه ده د کوم انسان په زندګۍ کې د میلمستوب نښه وي دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام متعلق راځي چې هغه بغیر میلمه نه ډوډۍ نه خوړله میلمه به خامخا تلاش کولو به او دومره مهارت یو د میلمنو په سنبالولو کې د میلمنو په خوراک کې چې کومې پرشتې د سړو په شکل کې راغلې وې هغه په ان فن کې بالکل دغه ورد کړی او سخی ورته یې راویستلو وجاء بعجل سمین یو سوره برید کړی سخی یې ورته راویستلو هسې دې نه اندازه هم کوو چې د بیبي به څومره تکړه وه لکه یوازې خو به ده نه کړی بیبي به هم کړی دا کار نو د نبی علیه السلام په دې معراج واقعاتو کې دا خبر هم ده چې میلمه باندې میلمستوب کول هغه ته مشروب پیش کول هغه ته چای پیش کول هغه ته د روټۍ ټیمي روټۍ پیش کول دا د ایمان نښه ده د مسلمان په زندګۍ کې د میلمه اکرام کول د میلمه عزت کول هغه ته په ښه طریقه باندې علیک سلیک کول په خیرالۍ کول تندی ورته لږ کولاو کا او په ښه طریقه ورته ست وکړه یو ګیلاس ساده اوبه پې وڅښه خو ستا په زړه کې د هغه د میلمستوب قدر او احترام وي او که ته پې غوښې خورې تندی دې ورته ګور کړی وي نو ستا په غوښو څه کوي سړی به تندی کولاو ساتل د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي چې دا هم په صدقاتو کې شامل دی ان تلقي اخاک بوجه طلق د یو مسلمان سره په روڼ تندي باندې په خنده پیشانۍ باندې علیک سلیک کول په خیرالۍ ویل دا هم غټ خیرات او صدقه ده نبی علیه السلام ته مشروب پیش ولو دا خبره مې ځکه وکړله زموږ په دې معاشره کې پخوا پښتانه په دې خبره ډېر مشهور د میلمانو احترام کوي زمونږ دا شی الانکه دا اسلامي خبره ده د پښتنو خبر نه ده خو زمونږ په معاشره کې دا شی ورکېږي ورو دا ختمیږي ورو موږ دا بس خپله مرضي ګڼو نه په نبی علیه السلام فرمایي دا خپله مرضي نه ګڼې دا د اسلام مرضي د اسلام او ستا د ایمان نښه ده په تا کې به د میلمه اکرام وي غریب سړی به اوبه به سړي ته ورکولی شي بل به مالداري هغه دغه ورکولی شي غوښه ګډ به ورکولی شي خو چې ته اکرام وکړي خوراک یوازې نه دی ویل اکرام عزت احترام دا د میلمه په د کوربه باندې حق دی که ورې نه کو ګناهګار دی زه کله ناکله دې وجې نه ویم دا منځونه اودسونه ډېر اسانې ګورې ښه څنګه منځونه اودسونه کوو که نه پښتانه خلک مو ډېر تکړه یو منځونه اودسونو کې ډېر تکړه یو خو دا نور اسلامي روایات رانه خراب شولو نو زه ویم په کله ناکله به درسونو کې خلک پې خفه کېږي هم زه هم په جومات کې د مسلمانۍ پته نه لګي دا چې د جومات ته ګیټ نه بهر شي بیا د مسلمانۍ پته لګي ستا څومره مسلمان ده او زما څومره ده ځکه دا ټول دین د جومات نه بهر دی په جومات کې دین نشته دی په جومات کې یو عبادت دی هغه مونځ دی یو عبادت په یو دین په یو خبره به عمل کوي چې هغه قرآن
موږ ته ویل چې واقیم الصلاة مونځ کوئ. نور زکات او روژه او حج او دا میلمه عزت او د مور پلار احترام او دا ګاونډي حق او دا حلال روزي او دا ټول شیزونه جومات نه بهر دي. په جومات کې موږ صرف یو مونځ کوو، عبادت کوو چې مونځ ذکر اذکار به کوو، دا ټول په عبادت د مونځ حصه ده. نو موږ له جومات نه بهر خپل ژوند د شریعت مطابق جو د تیرول، دې ته بندګي وایي، دې ته دین وایي او دې ته غلامي وایي. او چې انسان وایي په جومات کې به الله الله او بهر به رام رام، دې ته سیکولر ژوند وایي چې بهر په عدالت کې به رشوت هم ورکومه، په جومات کې مونځ هم کومه او رشوت به هم علمه او مونځ به هم کومه. او بچي واده مې ډمې هم ګډوم او مونځونه به هم کومه. او خلک به شرابو کاروبار هم کوي او د شرابو لایسنس به مالي او کمیشنې به مالي، مونځ به هم کومه. دې ته سیکولر ژوند وایي، دا د مذهب نه آزاد ژوند دی. د مونځ بنیادي مقصد دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله ستا بندې یم، ستا بندګي بهر کومه، په جومات کې درته ولاړ یم، په جومات کې د بندګۍ اقرار کومه چې بهر به ستا بندې یم له جومات نه بهر. دلته دې اقرار د پاره راغلم. مونږ په جومات کې الله الله او بهر رام رام. بهر رام خپل مرضي دي خلک متوي کنه جی. بهر چا تاسو چا په دکان کې څه کار دی جی؟ چا په واده کې خلکو خپل دا خو دې خپل کو خلکو پرایویټ معاملې ده جی، دا نشي معاملې ده. په اسلام کې پرایویټ او غیر پرایویټ او نشي معاملې دا نشي دی. ګوره زموږ سرکاري خلک دي کنه په نشي دوره باندې تلې. په اسلام کې دا خبرې بنئ. په اسلام کې دا ذاتی معامله ده او دا غیر ذاتی او دا سرکاري ده او دا ټول به د شریعت مطابق وي. دې ته مکمل دین وي او دې ته اسلام وي، دې ته بندګي وي، دې ته غلامي وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مشروب پیش شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوانه په یو ټیکی، په یو پتنوس کې، په یو لوښي کې ورته راوړی شو، په یو کپ کې په شرابو، په بل کې په پیو. ورته یې ونه ویل چې ته کم نسکې، ورته یې دي که تاسو جي کم شی څکئ تاسو والی. نبی علیه السلام چې دی پیو تلاس کې او د پیو پیاله یې وڅکله. جبریل علیه السلام ورته ویل فطرت ته لاړلې. د الله په نسبت باندې هم د پیو چې دی دا د انساني فطرت د انسان به پی خوښوي او انسانو له پیو طرف ته یعنې رغبت پکار دی، شرابو نه ځان بچ ساتل پکار دی. جبریل ډېر زیات خوشحاله شولو چې نبی علیه السلام کله پیو تلاس کړل او نبی علیه السلام پی وڅکل. د دې وجې نه اسلام وایي چې کله تاسو پی وڅکئ نو داسې به نه وایي چې الله نور نعمت راته بل د دې نه ښه نعمت راکړي، وایي الله دې نعمت کې اضافه وکړي. او که څوک راته دا تحفه کوي او د پیو نعمت درته کوي نو انکار مه کوه. نبی علیه السلام قبول کړي. بهرحال هغه بیا ځان له موضوع ده. د شرابو نه ځان بچ ساتل پکار دي. نبی علیه السلام امت ته تعلیم ورکړی دی چې ما په هغه وخت کې شرابو ته ګوتې نه دي وروړو چې په کوم وخت کې څه حلالو استعمالوي. اوس وګورئ زموږ په دې معاشره کې شراب بالکل عام شوي دي. موږ خلک په جوماتونو کې ناست موږ ته پته نه لګي. زموږ دا خلک وایي چې صیب نه دی، دا صیبان چې کله دفترو ته راځي صیب شراب څښلی دی جي، د خولې نه څښا بیخي اوس مه ورځه، 12 بجې ولا ورشه جي، اوس موډ ښه نه دی. دې مرۍ نه دي رانیول پکار. دې سرکاري ملازمت ته راځي صیبو او شراب یې څښلی دي. او تاسو وګورئ په دې غټو غټو هوټلو کې شراب میلاویږي. حکومت لایسنس ورکوي. باقاعده په دې علاقو کې فیکټریانې دي. د کومه علاقه کې چې موږ ژوند تېرو که نه په دې علاقو کې فیکټریانې دي. دا مالکان یې څوک دي؟ امریکایان دي؟ نه. هندوان دي؟ نه. دا به سیکان نه. دا به غټ غټ شیخان به وي، عمرو له به هم روانې او جون له به هم رواني. جی ما خو دې پاڼې رمضان په بیت الله شریف کې تېر کړلو. زه هم چې بیت الله په دې منځ کې هم تېر کړې که نه، ته شرابو فیکټرۍ دی را جهنم لرګی ته په امت باندې شراب خرڅوې او ته شرابي. حرامو کاروبار دی دی، پوډرو کاروبار دی دی، خلکو باندې پوډر څکي او چرسو کاروبار دی دی. موږ ویلی شو سپینې خبرې والله که ووایو. استاد هم په جومات کې نه او ستا هم بیا خیر نشته. ټول خلک چې دی دا د خلکو زبرګي مونږ ته معلومه ده چې دا شرابو کاروبار کوي او سمګلې کوي، د چرسو کوي او د پوډرو کوي او دا امت یې غرق کړل، خلک یې غرق کړل. د خلکو دا ګوره په دې روډونو باندې دا کم خلک دا ښکلي ښکلي ځوانان پوډر څکي او څو ځله په دې خوا کې څومره پوډریان مړه شولو. اوبه پرې راشي، سیلاب پرې راشي، ویسي. د دې بچو د دې ځوانانو د دې امت قاتلان دي. دا اجیان نه دي. په دې باندې حج قبلېږي
شراب په خلکو څکي او دلته ټرې مرې خرڅېږي یو شی خرڅېږي بل خرڅېږي دې وجې اسلام چې دی په نشهاوره کاروبار باندې پابندي لګولې ده د نشې ګولۍ خرڅول هم ګناه ده د ضرورت په بنیاد بېله خبره ډاکټران چې نشه پریشن کوي په هغې کې ورکوي هغه ضرورت دی نور د نشو کاروبار کول حرام دی څومره خلک چرسو کار کوي هغه پکې لا چې استاد یې ته وي چې استاد یې دا را چرس مې ټرک مې روان کړی دی لاهور ته دعا کوو چې انشاءالله خدای ورسوي تعالی به پکې انشاءالله د عمرې ټکټ در کوم بیا موږ استادان خو سادهګان یو که نه خدای پاک دې ورسوي هلکه دا دې څه شی راوړو لکه وایي دا مې استاد یې بانډونه مې ختلي وو ما ویل چې استاد یې له پکې چې دا یو جوړه جامې والم بانډونه په اخبار کې راشي پلانکې کور باندې ډاکه غورځلې وه او دومره بانډونه ترې ویې وړل هر سړي کره بانډونه پراته دي هر سړي کره ټول خلک د بانډونو کار کوي جواري ده موږ ته خلکو حرام دي ولې حلال دي بانډونه ولې حلال دي ټول خلکو سره بانډونه دي ولې دا جواري نه ده چې په تا په سلو بانډ پسې 1000 روپۍ ولې راخېږي دقې ته جواري وایي که نه چا جواري کړې وه په دې خبره پوهېږي جواري څه ته وایي زموږ د ټولو خلکو سره د بانډونو کاروبار دی زموږ په معاشره کې ټول صاحبان څکي جي ټول صاحبان څکي اوس خو به له شرابو سره چې دی نور شیزونه هم غواړي د زنا مطالبې کوي دا معاشره داسې د برایۍ نه بره هوا داسې ډکه شوې ده او الله پاک د نبي صلی الله علیه وسلم دعا ده ورنه عذاب به راغلی دومره لوی جرم دی پرې موږ خو موږ وایو چې موږ زبرګانو په جومات کې مسئلې کوو والله موږ به په خپله مجرمان یو موږ د دې معاشرې دا منکرات د دې خلاف کول خلاف د دې منکر خلاف کول دا موږ دا غلط کېږي په معاشره کې حکومت به لایسنس نه ورکوي ولې ته لایسنس ورکوي دا الله پاک دا لایسنس منسوخ کړی ته یې ورکوي ورله په دې پیش وټو کې شراب میلاویږي ټولو خلکو ته پته نشته دی دې مرۍ نه ورانیول پکار دې مرۍ نه سړی راونیسي موږ کولی شو نه شو کولی بهرحال داسې ده چې دا خو کله ناکله زه د زړه خپل جذبات او د زړه هغه خپل جوش ویم د قرآن او د حدیث په رڼا کې تاسو ورته جذبات وایي څه ورته وایي دا حق دا ویل پکار دي مونږ به ځان باندې غوږونه راچولي دي مونږ د ټول نه غټ مجرمان بیا مونږ ځان ته دینداره خلک وایو د دې مخالفت پکار دی بهرحال دینداري به د اسلام مطابق تېروو به د خپلې مرضۍ نه چې حجونه عمرې هم کوو او دلته شیخي میخي هم کوو او بیا زه خلکو ته وایم شیخي کوې اول به شریعت پې زده کوې هغې نه پس به شیخي کوې ښه د شیخۍ اول طریقې زده که بیا شیخي کوه ناکله ناکله داسې نه خورم دي دا ارام دی هلکه ولې نه خورې دا ارام دی حلال یې به ځان بچ کړي حرامو ته خلک لګېدلي به هر حال نبی علیه السلام ته بیت المقدس نبی چې کله تللی بیا یې په اول اسمان کې د آدم علیه السلام سره په دویم اسمان کې نبی علیه السلام فرمایي چې کله دویم اسمان ته روان شو جبریل علیه السلام ورسره و راسره دروازه یې وټکوله ویل څوک وي جبریل یما ویل نور څوک سره شته ویل او محمد صلی الله علیه وسلم دی راسره ویل راغوښتی شوی دی که په خپله دې راویستلو جبریل ورته فرمایي الله راغوښتلی دی دروازې ورته کولاو شي مرحبا بكم او پرشتو ورته هرکلی وویلو سړیمدار عربی الفاظ دي خواږه الفاظ دي چې تاسو په ډېر ښه حالت کې په خوشحالۍ سره راشئ خوشحالۍ سره راشئ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله دویم اسمان ته ورننوتلو عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام یې دواړه وکتل او دا دواړه د ترورۍ زامن دي او تپوس جبریل نے تپوس کو څوک دی ویل عیسی علیہ السلام دی یحیی علیہ السلام دی دینه معلومیږي عیسی علیہ السلام د اسمان کې دی الله پاک سره د روح د بدن نه دوانو خېجولې دی قیامت په نخو کې ونه خدارا راضی به و زموږ دنیا نه سینسدانانو د کوم خلکو باندې میډیکل علوم او ساینس علوم ډېر زیات ځینې خلک د پرونو کا او جمعې په ورځ باندې خلک غرونو ته ختلي پاګلانو قیامت برادر اگر پسرم نخلاص پوموی هم داس پوموی ما الله را غورځوي بغیر سم سکے قیامت نه چرته تخته او دې سره خرسرو په وینا باندې به قیامت نه راځي ګوره هغه خپل نخې دي غټي نخې دي داغه نو دا سره چې الله پاک کړه ناکله به دوی باندې دا خوف تاریکی کنه نو ته قیامت منې چې قیامت منې ستاره ټوله ژوندۍ خو دین خلاف ته غرونو خلک د غرونو سره تختلی و چې قیامت راوانه غر په سر بخلاصيږي
دا چې موسی علیه السلام نوح علیه السلام خپل بچي ته ویلو یا بنی ارکب معنا بچیا زموږ سره راځه په کشته کې سور شه بس مسلمان شه نو خپل بچي ورته ویل قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء وې د غر سر ته بخېږم چې ما اوبو نه بچ کړي هغه قال العاصم اليوم وې نن د غر په سر هم نه خلاصېږي غر سر ته به وبخېږي بچوالی چېرته شته دی نو داسې چې نبی علیه السلام دا د هغه بیاناګانې دي او صحیح روایات چې عیسی علیه السلام به راځي اسلامي حکومت به جوړېږي په ټوله دنیا کې دنیا به دوه ډلې کېږي یو به دغه پسې به دجال پسې به ځي د دجال دنیا د ظلم او د دنیا د بېدینو خلکو یو ډله به جوړېږي او بل طرف ته به امام مهدي راځي به او عیسی علیه السلام به دا دنیا خلک به دوه ډلې کېږي په خپل منځ کې به جنګ کېږي یاجوج ماجوج به راوځي فساد فی الارض به کوي هغه ځان نه واقعات دي بیا نبی علیه السلام فرمایي ما پې سلام وکړو چې السلام علیکم او ویل دواړو راته وویلو چې وعلیکم السلام او راته ویل چې راته وویلو د دواړو سلام جواب هم راته وکړلو چې الاخ الصالح والنبي الصالح دا زموږ ورور نیک او پیغمبر نیک صالح او خبرې اترې په خپل منځ کې شوي دي بهرحال ځینې خلکو بس ډېرې خبرې تړي خو بهرحال چې احادیثو کې کمې خبرې حقه به وایو بس دومره خبره په احادیث کې شته نور نشته پکې نبی علیه السلام د هغې نه پس چې دی دویم اسمان ته هم دقه شان لاړو اجازت وغوښتلی شو داخل شولو او په دریم اسمان کې چې کله لاړلو یوسف علیه السلام سره ملاقات شوی دی او نبی علیه السلام واسې تذکره کړې ده یوسف علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام وکتلو الله ورله ډېر لوی حسن او ډېر لوی خوبصورتي ورکړې ده یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام سره ملاقات کې هم نبی علیه السلام سلام کړی دی او هغه ورته وعلیکم السلام ویلی دي الاخ الصالح و نبی الصالح او خپل رور ورته هغه هم ویلی دي نبی صالح ورته هغه هم ویلی دی او د یوسف علیه السلام د خوبصورتۍ نبی علیه السلام بیا تذکره کړې ده یوسف علیه السلام الله ډېر لوی ښکلا ورکړې ده دا د الله تعالی قدرتونه دي یوسف علیه السلام نه پس بیا د دریم اسمان نه پس بیا تللی دي نبی علیه السلام سره د جبریل نه څلورم اسمان کې بیا د ادریس علیه السلام سره ملاقات شوی دی او هغه سره هم الیک سلیک شوي دي دغه شان په پنځم اسمان کې بیا د هارون علیه السلام سره ملاقات شوی دی او هغه سره هم دقه شان الاخ الصالح او نبی الصالح هغه هم ورته ویلي دي دا د مارور راغلی دی او دا نیک پیغمبر دی ټول پیغمبران ورته صرف آدم علیه السلام ورته بچی ویلی دی دا زما بچی صالح دی او صالح پیغمبر دی او بیا په شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره ملاقات شوی دی په یو روایت کې دومره شته دی چې نبی علیه السلام د موسی علیه السلام سره الیک سلیک وشو هغه هم ورته ورور اخ الصالح نبی الصالح ورته هغه هم ویلی دي زما ورور راغلی دی نو چې کله وی روان شو نبی علیه السلام د موسی علیه السلام په ژړا باندې شولو پیغمبر علیه السلام تپوس نه دی کړی بیا د اسمانونو فرشتو ته ولې ژاړې نو موسی علیه السلام ویل دي د دې پیغمبر چې دی الله دله مقام او مرتبه هم ورکړې ده وروسته هم راغلی دی او ګوره الله پاک ورله څومره ښکلې ځواني هم ورکړې ده یعنې نوجوان دی خو دا به د امت په ډېر لوی تعداد باندې جنت ته به ځي او د ټولو نه به مخکې دوی جنت ته به ځي او د بني اسرائیلو زموږ تعداد به ډېر کم وي په نسبت د دوی باندې دا د امت د فضیلت طرف ته اشاره ده چې دې پیغمبر ډېر لوی شان دی ډېر لوی مرتبه ده دا پیغمبر به د خپل امت اول شفاعت پکې خپل امت په اول داخله په دې امت کې به ډېر خلک جنت ته ځي به د دې امت ډېر لوی تعداد به د آخري امت ډېر لوی تعداد به جنت ته ځي دا د دې امت لپاره د خوشحالۍ خبره ده مونږ چې سختې خبرې کوو نرمې خبرې کوو دې لپاره کوو زموږ په معاشره کې زیات تر خلک دین طرف ته مایل شي او خلک د اسلام او د مسلمانۍ په حالت کې د دنیا نه رخصت شي بیا په اووم اسمان کې نبی علیه السلام چې کله شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره ملاقات وشولو او په اووم اسمان کې چې کله ورسېدل نو بیا هلته یو مشر کس ناست جبریل علیه السلام باقاعده تپوس وکړو دا څوک دی
نو پیغمبر جبرئیل سمت فرمایي دا ستا نیکه پلار دی کنه ابراهیم علیه السلام دی. نبی علیہ السلام فرمای زما او د ابراهیم علیه السلام په چهره او بدن کې بالکل هیڅ فرق نه و. ویل څنګه چې ځای مکنه ویل دقه شانت ابراهیم علیه السلام د چهره په لحاظ سره د بدن په لحاظ سره دومره وا چې د ابراهیم علیه السلام قد سیوا و. پخواني خلک د قد په لحاظ سره ډېر اوږده اوږده و. د زمانه صرف د ابراهیم علیه السلام قد ډېر سیوا و. او نور د ابراهیم علیه السلام کم رنگو دغه کم شکل و صورتو نبی علیہ السلام فرمای بالکل زه د خپل پلار ابراهیم علیہ السلام په شانتی یم. زما په هغه په چهره مبارک کې اس بالکل فرق نه و. ځکه پیغمبر اسلام په ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې راغلی دی. ابراهیم علیہ السلام باندې سلام کړی دی. هغه ورته دلته رور نه دی ویلی ښه هغه ورته ویل دا مې بچی صالح راغلی دی او نبی الصالح. التم ابراهیم آدم علیہ السلام هم ورته د بچی نسبت کړی دی زوی مې راغلی دی او آدم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام هم ورته بیا زوی ویلی دی لابن صالح و نبی الصالح ورته ویلی دی هغه. ځکه د ابراهیم علیه السلام د دې خبرو مقصد دا و یا زما د بنو اسماعیلیو کې زما دا پیغمبر راغلی دی او دا زما په اولاد کې شامل دی. نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سره بیا گفتگو شوې ده په اوم اسمان کې. دا د پیغمبرانو د دې غټو غټو پیغمبرانو د ملاقاتونو بنیادي مقصد د پیغمبر احترام او عزت مو. نبی علیه السلام احترام او عزت مونږ ته ښیي چې ستاسو د نبي څومره لوی شان دی د الله په نسبت باندې. د آدم علیه السلام نه والا تر ابراهیم علیه السلام دومره غټ غټ پیغمبران یې ورته ځای په ځای کېنولي دي. استقبال یې کي په خیرالې ورته ویلی کي. فرشتي څومره استقبال کوي مرحبا بکم. په هر اسمان باندې فرشتو ډېر لوی استقبال کړی دی. بیا فرشتو ډېر لوی هرکلی کړی دی او دغه به ورته ویل جبریلو دا مې د دنیا د ټولو نه بهترین میلمه راویستی دی ټولو نه غوره میلمه دا راغلی دی. مونږ ته الله فرمایي ستاسو د نبي څومره لوی شان دی خپل نبی مرتبه وپېژنئ. ابراهیم غوندې پیغمبر یې څه کوي استقبال کوي. نبی علیه السلام د هغه سره هم بیا گفتگو شوې ده. او اسمانونو کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي فرشتو سره هرکلی شوی دی. دې نه پس بیا د نبی علیه السلام چې دی سدرة المنتهی ته بیا رسایي ده. انشاءالله تعالی د هغې تذکره به کوو او د هغه هم زموږ دپاره د ایماني قوت او د اعمالو په تیزوالو کې زموږ دپاره یو اهم سبب به جوړېږي. الله پاک نبی دعا ده چې على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا